یو ساس کې نیم د اوبو وینو چې د دریاب نه راوچته کی نو دغه لونواله او ساس کې څومره لګي نو وی دغه شان دا دنیا د آخرت په بدله کې دومره لګه ده لکه دریاب ته چې ته ګوته کته کې او داسې راوچته کې هغې پورې صرف قدر معمولی لونوالی نو دا دنیا د آخرت په مقابله کې په شان د اقصاص کې ده دومره حیثیت نشته د دنیا نو په دنیا باندې آخرت له ترجیح ورکړئ او د آخرت سوداګر شئ حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه لار باندې تیر شو د بیزی یو بچی پروت و مړ او کچ کچ غوږونه و یا بالکل غوږونه نو یا و خو ډیر کچ کچ او مړ پروت و نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ودا بسوک په یو دینار باندې واخل صحابه کرام ورته فرمایل الله حبیب ادا مونږ د ایشی په بدله کې نالو په دې باندې سوک سکی لکه دا به ولی علی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی دقه د دنیا حقیقت ته دقه د دنیا حقیقت ته وګوره ورته دنیا دقه سیز دی لکه د بیزی مړ بچي دا د دنیا حقیقت ته په دنیا چرته اونغولېږي علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل وی ارتحلت الدنیا مدبرت ورتحلت الآخرت مقبلت دنیام سفر کی او آخرتم سفر کی دنیام روان دا و آخرتم روان دے خو پا سفر کے فرق دادے ارتحلت الدنیا مدبرت دنیا سفر کی خو مونگ تی شاکڑی دا پا اپل روان دا ورتحلت الاخرت مقبلت او آخرت سفر کی خورا روان دی نو دنیا پشا شوی دا او آخرت مخامخ شوی دی گورا چی یو ورځ او یو جمعه تیر شي یو هفته زمونږ او ستاسو په ژوند کې یو هفته د دنیا نه لرې شو آخرت ته نږدې شو دنیا سفر کی خو مدبرتن شاکړې ده والآخرت مقبلت آخرت را مخامخ شوی او اخیار سڑے سو کی چاغت لن کی میلمل تیاری کی قرات لن کی میلمل تیاری کی چی میلمت تیر شنو خلق وی دا پاتے دے او چی میلمم رازینو خلق ولا تیاری کی وی میلم را روان دے نو ورتحلت ارتحلت الدنیا مدبرتن دنیا پشا شوی دا ورتحلت الاخرت مقبلت آخرت مخامخ را روان دے اوی پا دی دنیا کی سزامن دا آخرت تی او سد دنیا دی وی فکونو من ابناء الاخرہ اے خلق دا دنیا زامن شے ولا تکونو من ابناء الدنیا دا آخرت زامن شے او دا دنیا زامن مجوڑے گئے د دنیا طلبگار مجوڑے گئے او د آخرت طلبگار جوڑ شئے وی ولی فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ زکوی نن ورز عمل شتدے و حساب نشت نن خلق تش عملون کئی زان لنیکی جمع کئی تلاوتنا ذکر و اسکار روجی میاش عبادتنا تلاوتنا روجی تحجد خلق سرخ سلوک نن عمل شتا و حساب نشتا وغدن حساب ولا عمل سبا دسی ورز را روان دا چی حساب بئی و عمل بنی نن دا عمل میدان دے او سبا در پسی دا حساب میدان را روان التب بیا عمل نیو دا حساب خبری بکی او نن دل تا حساب نشتا و عمل دے نو عمل کوا 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 و یو ورځ د حساب را روانه دلته به بیا عملونه نه کیږي مونږ وایو سبا ورګه بله ورځ ولا د بلې روجې نه ورګه چې چلې له لاړ شم ورګه د بلې هفتې نه ورګه د دې پلانکي وخت نه به شروع وکړم نیک عمل نه نن د عمل میدان دی عمل کوه کوه انتظار مه کوه ته به دا انتظار کوي وغدن حساب ولا عمل سبب په دسی میدان ورشي چې هلته به بیا حسابي او عمل بنئ
التب بیا حساب یو عمل بنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دنیا تس نسبت کو وی حبب الینا من دنیاکو. نبی علیہ السلام وی ستاسو د دنیا نا ما تدری خبری خوخی دی. وی ستاسو د دنیا نا مطلب داو چه زما گوره د دنیا سره تعلق نشتا. مونږ وایو دا سیز ستا دی. نبی علیہ السلام وی ستاسو د دنیا نا ما تدری خبری خوخی دی. ځان ته د دنیا نسبت نکو. زما د دنیا سره وی تعلق نشته دی. ستاسو د دنیا نا ما تدری خبری ډیری خوخی دی. کمی دری خبری؟ وی اوله خبره ما ته خوشبوی ډیره خوخه ده. خوشبوی. او حدیث مبارک کې دا راځي چې خوشبوی به د چا نه رد کوي چې څوک خوشبوی درکوي. تکیا درته څوک دی بالغ دا بم د چا نه رد کوي. دا عزت دی، دا اکرام دی. یو می خوشبوی خوخه ده ستاسو د دنیا نه. او بل نیک بی بی چې د سړی نکاح کړي بی بی او نیک وي، په نکاح کې وي او نیک وي، دا می خوخه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی دا دنیا چې دی دا ټول سامان دی او د دنیا په سامان کې غوره سامان المرأة الصالحة هغه نیک بی بی ده. په ټول دنیا کې غوره سامان هغه نیک بی بی ده چې سړی ته نیک او صالح بیبي میلو شي. دا د دنیا په سامانونو کې په ټولو کې بهتر ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بو فرمایل وی ماتا ستاسو په دنیا کې دویم سیس چې دی هغه نیک بیبي خوښه ده. نیک بیبي دا ده حدیث مبارک کې راځي چې کله ورته خاوند نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي. دا د نیکې بیبي نښه ده چې خاون ورته ګوري نو خوشحالیږي، او چې کله خاون نه نو دا د خاون د مال او د جان حفاظت کوي. د خاون په مال او په جان باندې خفه کیږي چې کله خاون نه، د هغې حفاظت کوي. نو دویم نیک بیبي او دریم چې دی زما د سترګو یخوالی چې دی هغه په مانځه کې کیښودلی شوی. دریم مې دا ډېر خوښ دی په دنیا کې. خوشبوی می خوخه ده، نیک بیبی می خوخه ده چې د سړی په نکاح کی، او دریم د سترګو یخوالی زما چې دی هغه په مانځه کې دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی زمام درې خبرې خوښې دي. وی کمې درې؟ وی تا ته کتل او پتا مال لګول او چې زما لور بیبي عایشه ستا په نکاح کې ده. وی دا درې خبرې مې ډېرې خوښې دي. صحابه کرام صحیح عاشقانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مالون او جانون پی قربان کړي. وګوره چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په غار حرا کې وو، په غار ثور کې هجرت چې کله کوو په غار ثور کې ورسره و. نو ګوره اوس پتا ته د محبت پته ولګي. مونږ هم د محبت دعوی کوو چې کله غار حرا کې دا غار ثور کې وسره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ درې ورځې و. خپل لوري راوغوښتله اسما رضی الله تعالی عنها، وی ته به مونږ له ډوډۍ چای وړې راوړې. عبدالرحمن خپل بچی راوغوښتو، هغه ته وی ته به ګرځې راګرځې چې زمونږ په باره کې خلک څه خبرې کوي هغه به ټیم په ټیم را رسوي چې مونږ ته پته لګي چې خلق مونږ باره کې څه وایي. غلام یې راوغوښتو، وی ته به مونږ له دا بیزه او چیلی راولې د پویو انتظام به رالتله کوي. نو ګوره بیبي ته وایي ته به یې پخی، لور ته وایي ته به یې راوړې، غلام ته وایي او زوی ته وایي ته به راله معلومات راوړې، ته به راله معلومات راوړې، غلام ته وایي ته به راله پی راوړې، او زه به خپله د امام الانبیا سره. نو ټول کور د امام الانبیا په خدمت کې ولګو. لور په خدمت کې ده، بیبي په خدمت کې ده، پخپل په خدمت کې دی، او غلام هم په خدمت کې دی. نو الله به مقام نه ورکو؟
عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي وی ماله د دغې 3 شپو نیکی راکه دا کمې چې تا په غار ثور کې تیرې کړي دي او زما د ټول عمر نیکی واله خو ماله د دغې 3 شپو نیکی راکه د دغې 3 شپو نیکی ماله راکه او د ټول عمر نیکی مې واله خو دا 3 شپې چې تا کمې غار ثور کې د امام الانبیا سره تیرې کړي دا نیکی ماله راکه څومره لوی نیکی وګټلې چې روانو د هجرت په سفر چې مخې ته لاړل روان دي نو لار کې په لوږه رالاله معبد دا یوه زنانه ده لار کې کور و د دواړو جهانو سردار او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورکره ورغلل ورته وایي د خوراک څه نشته دی د عربو خلق به په میلمستیا کې خو میلمه به یې خوښو ورته یې وی میلمه خو مونږ خوښو خو نن راکره هیڅ شی د خوراک نشته یوه بیزه ورکره ولاړه وه د خاوند د نورې بیزې سر له شړلې وې او دا یوه بیزه کور ولاړه وه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی دا بیزه به راله دې نه چې پی والو نو ټیک به نه هغه ورته وی د الله حبیبه دا چې دا کور ده نو ولې کور ده خو وی دومره ټپه ده چې سر له نشي تللی نو په دې کې پی کوم دی دا خو د ټپوالي د وجې نه کور د تللی نشي دومره دا ټپه ده نو دې کې پی د کوم ځای نه راله هغې کې غوښه نشته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی دا ماله لږه دا بیزه ماله خواله راولئ چې بیزه د امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله راوستله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورا پملا باندې داسې لاس کېښود چې لاس کېښود وی معبد لوښي راوړه شابه د پیو د کور چې څه لوښي و هغه ټول د پیو ډک ټول پی د لوږې د لاسه هغه بیزه خوراک له نه شوه تللی دومره ټپه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کېښودو نو پی یې شروع کړل د ټول کور لوښي ډک کړل نبی علیہ السلام وسکل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وسکل معبد کور کې معشوم دی هغه وسکل بیا تیم ډیر شی پی پاتې شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تینا روان شو چې لاړلو کور ماښام خاون راغی ابو معبد د معبد خاون راغی قربان حدیث مبارک کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو ځای ته رادنده شو بیا به ته اوج سړي ته به پته لګېدله نو دې چې راغی نو بیبي ته وایي نن مې دې کور کې ډېره رڼا ده برېښنا ده برکات اینما اثرات اینما چې څوک راغلی وکړو بیبي ورته وی او نن یو کس راغلی و زه به وی د هغه څه ووامنو دا خو وی وړه خبره ده هغې بیزې پی شروع کړي دي او د ټول کور لوښي ډک کړي دي دا ابو معبد ورته وی نوم یې نه و چې دا څوک و دې ترې نه د نوم تپوس نه و کړی نو ورته وایي وی ډېر مبارک بنده و مبارک لکه نوم وله د نبی علیه السلام نه ورته تپوس یې نه و کړی وی ډېر مبارک بنده و نو ده ورته وی تاسو ما ته اطلاع نه کوله بس اوس هغه تلی دی خو د نن نه پخوا به زه بیزي په نږدې ایریا کې سرومه کو دغه کس راغی نو ګورې ما به خبروئ چې زه یې ووینم دی ورته ټیک ته وی بیزي به نږدې ایریا کې سروم وی صحیح ده بیبي ورته وی زه به تا ته نور څه وام یو څو صفات یې ورته بیان کړل وی چې سړي به ورته کتل که نه وی دا مخ به یې ډېر ظاهره و ډېر روښانه و وی غټې غټې سترګې وی اوږده باڼۍ و ډېره ښکلې حسینه چهره ما نه ولیدلې چېرته ډېر ښکلې چهره الله ورکړې وه یوه خبره یې ورته پکې وکړله چې په هغې حد تمام کو وی ورته وی واحسنه من بعید واجمله من بعید واحسنه من قریب عجیبه خبره وی دا وه
چې د لرې نه به دې لید نو ام ښکلی او چې نږدې به شو نو ام به ښکلی لکه ډېر کرته یو بنده سړي ته د لرې نه ډېر ښکلی ښکاري خو چې کله رانږدې شي نو هغه شان ښایسته نه وي نو وی د لرې نه هم ښکلی او د نږدې نه هم ښکلی هر حالت یې ښکلی چې د لرې نه به دې کتل نو ام به تې نور ټپکاوېدو او چې د نږدې نه به دې لیده نو ام به تې نور ټپکاوېدو ام د لرې نه ښکلی ام د نږدې نه ښکلی ام یې لرېوالی ښکلی ام یې نږدېوالی ښکلی دی ښه حیران پاتې شو وی دا کس په اینم څه موده پس دا ام معبد او ورسره هغه بچې دی ووتل د کور له یې څه سودا راغستله سودا نږدې میلاو نه شوله لږ ښه لرې لاړل سودا پورې هلته یې تپوس وکړو نه چې سودا پسې لږ لرې لاړل نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې ولیدو نو دا هلک دی زنانه ته وایي وی دا هغه دی وی د هغې مبارک سره چې ملګری و دا هغه کس دی وی ورمنډې کړې په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې ورلل وی ستا سره یو کس راغلی و او ته راغلی وی او هغه بیزې پی شروع کړي هغه څوک و نو دی ورته وایي هغه خلق چې ورته محمد وایي صلی الله دا هغه دی هغه پیغمبر چې دی دا هغه دی وی چې زمونږ به ورسره ملاقات وشي وی چې او بالکل به ورسره وشي چې ورلل دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم جلوه افروز دی چې ورلل دا ام معبد او هغه لک چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو نو دواړو په حق ځای باندې ایمان راوړو دا هغه دی هغه د نبوت دعوه چې کړې دی او دواړو په ایمان راوړو او واپس رالل چې رالل نو ماښام چې بیا خاون کور ته راغی نو خاون ورته وایي نن بیا هغه کس راغلی او کور ته کوی نه نن هغه نو راغلی نن مونږ تلي وو نن مونږ ولیدو او هغه کس چې دی دا هغه نبی اخر الزمان دی هغه اخري پیغمبر چې دی دا هغه کس دی حدیث دا سیرت په کتابونو کې لیکلی دی وی دا بیزه نه وه چې نبی علیه السلام پې د پاسه لاس یخی وی دا د ډیر عمره پورې ژوندی و ډیر وخت تیر شو دا بیزه ژوندی وه هغه نورې بیزې مړه شوې او دا ژوندی وه او یو پیره قحط سالي رالله ایس ځای کې به څه نه میلاوېدل واحد د ام معبد د کور نه به د دې بیزې نه به پی میلاوېدل ټوله علاقه کې قحط سالي وه او د دې بیزې نه به بیا هم پی میلاوېدل د دې په کور کې قحط سالي نه وه چې امام الانبیا په هغې بیزه باندې قدرې د پاسه باندې لاس یې د قحط په موده کې بیا دغې بیزې پی نه وبند کړ به هر صورت صحابه کرامو با نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیره مینه ساتله دا په دې بنیاد چې موږ د آخرت دپاره تیاری وکړو یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي په اظهار ځای کې ناست دی نبی علیه السلام راغی وی د الله حبیبه قیامت په کله راځي نبی علیه السلام ورته وایي ستا تیاری څه دی د قیامت دپاره څه تیاری دې کړی دی وی نه د الله حبیبه تیاری مې نه دی کړی خو وی تا سره مې ډیره مینه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل المرء مع من احب سړی به قیامت کې د هغه چا سره چې په دنیا کې د چا سره محبت مطلب دا چې ستا چې زما سره دا محبت دی دام ستا د آخرت د تیاری د پاره کافی دی دام ستا د آخرت د تیاری د پاره کافی دی صحابه کرامو به نبی علیه السلام سره داسې محبت و داسې محبت یو ماشوم د خپل تره سره به راتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله مسجد نبوي ته راکوټ و هغه به د ګوتې نه نیولی و نبی علیه السلام خواله به راته نو یو ورځ هغه تری نه و نو هغه ماشوم یوازې راغی چې یوازې راغی هغه ماشوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناسو د قیامت ذکر یې کو هغې ماشوم چې هغه خبرې واورېدلې نو کور ته لاړ تره ته وایي ای زما ترو ما نن داسې خبرې واورېدلې
دسی می دی ذهن کې پرتی دی لکه زه چې اینما دسی خبرې مې نن د امام الانبیا نه واورېدلې هغه تره چې و هغه اندروني منافق و حال دا دی چې مانځله وراتو نو دته یوه کلمه وویلله وی که دا پیغمبر رښتینی وي دا ته چې کمې خبرې کوې نو وی بیا خو به مونږ د ښځو نم لاندې یو یا دا چې مونږ به د خرو نم بدتر یو دی په دې خبره باندې ډېر خفه شو دا ورارئ وره څومره رکوټې دی تره ته څه وایي چې د نبی علیه السلام په شان کې دا خبره واورېدله ورته وایي وایي دوه لارې مې دي خاوس یا به ستا دا خبره نبی علیه السلام ته رسوم ستا نه به لار جدا کوم او یا چې دا خبره نه رسومه جو ستا ملګری به یم ډاریک راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله او هغې تره ته وایي چې دا خبره یې ترې واورېدله وی زما دې د الله په ذات قسم چې دومره مې خوښ وې چې تا به زه د نبی علیه السلام خواله به وستل زما دې د الله په ذات قسم چې دا یوه خبره دې وکړله په ټوله دنیا کې مې اوس ته بدې شي ته مې اوس بدې شي وی ته مې په ټوله دنیا کې اوس بدې شي راغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته چې نبی علیه السلام خواته کېناست نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله حبیبه زما تره ستا په شان کې څه خبرې کړي دي او د الله حبیبه داسې خبره یې وکړله چې ټول صحابه حیران کړل دومره رکوټې ماشوم وایي د الله حبیبه ته ګواشه او الله دې ګواشي ما نن د خپل تره نه د بیزارۍ اعلان وکړو زه هېڅ نه یم زما هېڅ نه دی بس ما د براعت اعلان وکړو زما او تره د یو بل نه پاتې زما تره زما ته براعت وکړو زن تره زما سره نور تعلق نه دی پاتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي د نبی علیه السلام ورته وایي وی ستا تره څه ویلي دي وی ستا زما تره ستا باره کې دا خبرې وکړلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه راوغوښتل وی ده نه دې خبره باره کې ستاسو څه رایې ده صحابه ورته وی دی ماشوم دی شاید چې د خبره پوره اورېدلي نه ده دا خبره پوره اورېدلي نه دا خبره داسې نه هغه ترې خبر شو جلاس راغې قسمونه یې شروع کړل وی دا خبره ما نه ده کړې دقې ماشوم وی یا الله که زه رښتینی ما نو زما تصدیق وکړه الله که دروغجن ما نو یا الله زما تکذیب وکړه که رښتینی یم لاس یې اوچت کړل الله زما تصدیق وکړه الله که دروغجن ما نو زما تکذیب وکړه لاسونه یې لا په مخ راښکلي نه و چې اسمان نه جبریل امین راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي فیحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمة الکفر بعد اسلامهم دی به تا ته قسمونه خوري خو دی کلمه د کفر ویلې ده رستو د اسلام نه او د ده خبره صحیح ده الله یې د اسمان نه تصدیق راولېږو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته بیا وي په خیر علي دا هغه کس دی دا هغه کس دی چې د ده رب تصدیق کړی دی د ده رب تصدیق کړی دی دی رب رښتینی کړی دی وی څه چې تا ویلي و هغه ستا غوږونه اورېدلي وو او صحیح دي ویلي وی دا کس چې بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپل دور کې دی د حمص یوه علاقه وه د هغې ګورنر مقرر کړی و او بیا چې دی کله وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډېر خفه و وی ما ته به داسې کس بل څنګه میلو شي چې الله یې تصدیق کړی و د ده د خبرې نو چې تره ته ده ته پته ولګېدله چې تره مې د امام الانبیا مینه ورسره نشته د الله په حضور کې وی الله ته ګواشه ماتې نه د براعت اعلان کړی دی ځکه د صحابو مخې ته آخرت منظر یادو او په آخرت باندې ایمان و مطلب دا علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا د عمل میدان دی عمل کوئ سبا به حساب او بیا به عمل نه رب العالمین دی مونږ ټول د آخرت سوداګر جوړ کړي واخر دعوانا ان الحمد